دا عقل من سړی نه خصدا مشهور مقوله ده لسان العاقل مملوک له دا عاقل سړی جب چې دا نو دا د هغه په ملکیت کې دا د هغه اختیار کې دا چې دی ور باندې کومه خبره کوي نو هغه وکړي چې کومه نه کوي نو جبې کولی نشي دا عقلمن سړي نه خدا ده د عاقل سړي علامه دا ده چې دی به د خپلې ژبې مالکي دا ژبه به د ملکیت کې د اختیار کې چلیږي او جاهل سړی چې دی د هغه ژبه د هغه مالک ده د انسان د هغې مملوک او نوکر او غلام دی ژبه چې څه وایي نو هغه وایي نو دی پې کنټرول نه لري بلکې د ژبه د چلیږي خو په خپله خوښه چلیږي دی د هغې نوکر دی او مملوک دی الله دې موږ عقلمن خلک جوړ کړي دا خبره د انسان د باطن نه بار راوځي دننه انسان په بدن کې تش ګندونه پراته دي نو دا خبره ډایرکټ د خولې نه مه راوباسه سوچ ورته کوه چې یاره دا خبره زه کومه د دې خبرې فایده به صحیح او که چېرته زه یې وکړمه نو د دې نقصان به صحیح که فایده یې ده نو آیا د دنیا پیدا پکشتاو کنا د آخرت پیدا پکشتاو کنا ثواب براته ملاو شي او کملاو بنشي نو بیا سوچ دیو کو د هغې نه بعد هغه خبره د خولې نه راوباسه د ثواب خبره وه نو الله پاک به تعالی په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او کل چرته د ګناه خبره وه نو ځان سره بچ کا وساته په خولې مه بیانوه نو ګناه نه بچ شوې مخلوق سره د خیر خبره وا د پیدې خبره وا وای کا نستانه به خلق خوشاله شي الله به خوشاله شي کستا په خبره چاته ضرر او نقصان رسیږي نو مې کوا هیڅ نقصان نشته دو قسمه خبرې دي یو د خیر خبرې دي یو د شر خبرې دي د خیر خبرو کولو کې ثواب دی خلق پدې نه پیږي وای شیخ پری دا خو لچپه بهتري ده مړار سړی په خپل قبر کې سملی چاته مسله م بیانوا چاته حق م بیانوا د چا په کار کې کار ملرا دا سړی هم د سره سړی نه دی ای سړی نه دی تیرے چا کار کې کار نه لري نو سړی رسه شو نه ښه کوي او نه بد نه علما وای املاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر د خیر املا د خیر خبري غوردي د چپ ناستنا چې اسه ګونګې ناشته او چپ ناشتي د دینه بهتر داد چې خلکو ته د خیر خبره وکا خلکو ته د پیدې خبره وکا پدې بتال الله پاک اجر درکې ټیک د کاغه خلق خپشي خپد شي خو چې د ثواب خبره ده الله بتال اجر درکې او که د شر خبره ده د نقصان خبره ده نو مې راو باسر د خلینا دا غینه دا چپ ناسته بهتره ده چې سبب یا ځان ته ملامت وای خلق در ته ملامت وای نو نن چې دینو د خپل خلق کنټرول کې راوالا نو بس د ارسنه بخلاصي بیغم وای او دا ټول فساد چې دینو د جبه د لاسه جوړیږي دغه وجدا ای هی هی سلف سا عجیب خلق یو روایت کې راځي امام مالک رحمه الله نقل کړي یو پیرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوال ورغے حضرت ابوبکر صدیق لگیا دے جبینی ولیدو پخکا تیرا کاگی حضورنا ورتکی حضرت عمر چو قتل ورتوی یا ابا بکر
حضرت ابو بکر توئی محف غفر اللہ لکا اے بابا کرم مکوا ولی چی دے نخبل جب زخمی کے ولی جب تزور ورکے اللہ دیتا تبخنو کی مرا کاگا دخبل جبا اللہ ابو بکر سمرا جی بسڑے صدیق بانے مشہورو خو بیام دمر احتیاط کئی حضرت ابو بکر ورتوئی چھے عمر ان هذا اوردنی شر الموارد دی جبی چھ دے نزا ناکار زینو تور وستیوما دا چھ دے نما ناکار زیتا وردن نکی مانا ناکار خبر میں دخلین راو باسینو داغی پو وجب بیامال اللہ سزا را کئی نن دی جبی لسزا ورکوم چھ بیامات ضرر نرا رسئی نو ابو بکر خود سے خبرم نو کړي اغه ګور خپل جبرا کاږي او اغه داسې وای نو بیا زمنګ سحال وای چې مون خو پیر سو وایو الله الله د دې وجنا دا جب چې دا کنه دا یو وړوکې غونې اندام دی خو چې د دې ضمانت چا ورک صحیح طریقې سره چې دا غلط استعمال نه کیدل د جنت ضمانت یو حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه ډیر زبردست خبره ده جنت ډیر آسان دی یو سړی چې مسلمانی موحدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا مال ضمانت راکا د دې دو اندامونو چې یو د دې دواړو جامو په مابین کې دا جامې دي کنه د دې دواړو جامو په مابین کې چې کوم اندام د ضمانت جبا د دې ضمانت مال راکا چې دا به غلط نه استعمالو ما غلط سمانا پدې به د کفر کلمات نه وای د شرک کلمات نه وای پدې به دروغ نه وای پدې به پچا بدنام نه لګي پدې بچا غیبت نہ کئی پدی بچا تا کنزل نہ کئی پدی بچا ترد بد نہ ہوئی پدی بانی بد چا بیزتی نہ کئی دا بد بدعاتو پا غلط کلامونو کی نہیں استعمالی سندر باور باندے نہ ہوئی دا شریعت خلاف خبر بپی نہ کئی چاچی مال ددی دوارو جامو پا ما بین کی ددی جب زمانت راکا او ددی دوارو پتنونو پا ما بین کی دا عورت زمانت مال راکا کناری نیو کا زنانا چی دا با غلط نہیں استعمالو رسول اللہ فرمائی ازمان له الجنہ ز اغلا دا جنت زمانت ورکو ما چی دا انسان با اللہ جنت تدن نکی دا دو زمانتو نڈیر گران دی او بیا خاص کر دا جبا دا جبی جرم تا سوک جرم نوئی کا